نن زمون موضوع ده پروژه کې تقوا اختیارول. رب دې د صحیح وینا توفیق راکړي او بیا دې مونږ ټولو ته په هغې باندې عمل نصیب کړي. دا کوم آیات چې مونږ وویلو رب کائنات په دې کې ناشنا انداز سره خبره کړې. پوهې دپاره د مثال کې غور وکړه. یو کس به وایي روژه خو تندې او لوږې ته وایي. سحر نه واخله تر ماښامه پورې حلال څیزونو ته خوله نه وړل. دا خو ډېر ګران کار دی، دا خو ډېر مشکل کار دی. دنیا کې همیشه کته چاته داسې یو کار وښیې چې په نظر باندې ګران راځي، نو هغې سره دانا او پوهان چې کوم کس دې کار ته وړاندې کوي نو هغه ته وایي دا کار پیل ازل ته نه کوي. مړه د فلاني زوی پیژنې هغه تا نه ښایسته کار دا کړی، فلانې پیژنې دا کار هغه په ښه طریقې سره کړی دی. نو د خپل بچي حوصله، د خپل ځوان حوصله دا کم کس چې په کار باندې اچي د دې کس حوصله هغه بلند شي او دې کار ته ملا وتړي. قرآن کریم وایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والو پتاسو باندې ګوره روژه فرض کړی شوې ده. سحر نه واخله ماښامه پورې کم حلال څیزونه دي، خوراک څښاک خپل شهوت نکاح سره پوره کول، د دې ټولو نه ته منع شوې. خبردار پوره ورځ کې به دې څیزونو سره لنډېږې نه. اوس د انسان حوصله ګډوډه شي، یار ټوله ورځ به په موږ لوږئ، ټوله ورځ به په موږ تندئ، ټوله ورځ به موږ دې تکلیف سره مخ یو. رب تسلی ورکوي کما کتب علی الذین من قبلکم. ګورې دا روژه او دا لوږه تنده صرف موږ په تاسو باندې نه ده راوستې، بلکې تاسو نه مخکې څومره امتونه دي هغوی هم دغه رنګ روژه نیولې وه. ګوره تسلی ورکوي. دې ته علما وایي تشجیع، تا ته شجاعت درکوي، ډاډګیرنه درکوي، زړه درته مضبوطوي. روژې ته حوصله خرابه نه کې، روژې ته ونه یریږې، روژه ګرانه تصور نه کې. یاد ساته دا تاسو نه مخکې خلکو هم نیولې. هغه زمانه کې خلکو روژه نیوه چې ایسي نو، هغه زمانه کې خلکو روژه نیوه چې د ژوند دپاره سهولیات د پکو نه. هغه زمانه کې خلکو روژه نیوه چې بجلی نه وه. هغه زمانه کې خلکو روژه نیوه چې غنم و روټۍ نه وه. هغه زمانه کې خلکو روژه نیوه چې دا بسیار نعمتونه نه وو. هغه زمانه کې خلکو روژه نیوه چې خلک د نعمتونو نه خبر نه وو. جامې داسې نه وې بلکې ټاټ اغوستو والا خلکو. نو چې هغوی روژه نیولې ده تو خو مؤمنه په اول سر کې روژه ونیسه. او د هغوی د روژې او ستا د روژې فرق هم شته.
مخکنی امتونو والا روجه نیوه او تاسم روجه نیسئ دا غی دا روجه ثواب استا روجه تا نرسی رب کائنات چتا تکم روجه در کڑے پدے کے یو شپه راځي چې هغه د زرو میاشتو نه بهتره ده دا روجه تاسو دپاره د مخکې امتونو په نسبت هزار غوره او د ګناهونو د معافی ذریعه ده نو روجه دی وقت کې اسانه ده خو په روجه کې انعام فیدا هغه حد نه زیات نو هغه میاشت چې د نعمتونو ده او د برکتونو ده کیدای شي چې نن د شپې ښکاره شي ډېر خلک چې تېر کالو او څه کال نشته د قبر لاندې دي روجه واحد داسې میاشت ده چې د دې فیضان او برکات صرف ژوندو ته نه بلکې مړو ته هم شامل مړي او ژوندي هغه د روجې نه فایده اخلي حدیث کې راځي که نه په رمضان کې هره شپه اویا زره کسان پروردگار د جهنم نه خلاصوي نو چې کوم مړه دي هغه خلاصوي د ژوندو بسال مړي په قبر کې ارمان کوي خلکو پتا سو داسې لوی نعمت راغلی چې څومره مخکې وړاندې تللی شئ پکې لاړ شئ څومره چې لرې ځان رسولی شئ ورسوئ ټیک ده چې موږ ته نعمت میلو شو انعام میلو شو خو ستاسو عمره وړاندې نشو تللی خبردار دا موقع ضایع نه کوي پته نه لګي بیا دا موقع راځي او که نه نو دا نعمت دا لوی نعمت وګڼئ رب کائنات ستاسو د عبادت په برکت باندې د ځمکې لاندې خلکو ته بخښنه نصیب کوي دا دومره عظیمه میاشت ده او پته د مرګ نشته انسان باندې بیماری راشي لرې دی کې بیماری ځان نه کوي څوک غواړي چې په ما دې بیماری راشي څوک هم نه او بیماری پې راشي که نه دا د مرګ پریکټس دی څوک به غواړي چې په ما دې مرګ راشي خبر به هم نه او داسې مرګ به در باندې راشي پته نه لګي بیا دا میاشت وینو که نه نن په موږ باندې راغله په موږ تاسو د رب هزارها انعام دی چې دې میاشت ته رو رسولو څو لحظې بعد به رب کائنات په خپل رحم سره موږ ته رمضان خصوصي ګفټ راکړي د دې ګفټ احترام وکړه ادب وکړه دې سره محبت وکړه او دا ګفټ قبول کا دا داسې ګفټ او سرټیفیکیټ دی چې همیش همیش د پاره دی د جهنم نه خلاصوي آقا کریم صلی الله علیه وسلم بس پیش دی چې رمضان راغو نو درې کارونه چې بېشماره حدیثو کې راځي خپل خاص عادات وګرځو پہلا نمبر عبادت څومره کار بچو د آقا هر لحظه عبادت کې وه هر دم مصروف ہو ہر ٹائم پر شریعت کے د آقا گزرا ہو یا جہاد دیو یا دعوت دیو یا درس دیو یا مسندہ یا اسلامی فیصلے و نظام دے ہر دم ہر لحظہ آقا کریم مستغرق ہو پر تمام دینی شعبوں کے خوچکل برمضان راغے دا طول کارون بے سہد پورے راکم کڑل او عبادت تبای توجہ زیادہ کر جبریل با
مخکې چې څه ټایم شول وحي به یې راوړه، میاشت به م چوټي راله او د ورځې به 2 ځله م راله، خو چې رمضان به راغی نو آقا کریم صلی الله علیه وسلم سره به د جبریل یاري پخه شوه. هر ورځ هر شپه جناب جبریل علیه السلام به آقا سره ملاقات کو. حدیث کے راضی تلقاه ملاقات ور سره کولو. پشپا کے پورس کے آقا کریم تبا پورا رمضان روزانہ جبریل راتلو صدا پارا آقا بور سره د قرآن گردان کولو. صرف دے دا پارا چه سمرا قرآن جبریل را وڑے دے او آقا تنازل شوے دے اگا طول قرآن با آقا کریم جبریل سر اڑولو، جبریل بمبیلو او آقا کریم بمبیلو. نو عبادت تا دا شپے ورزی مصروف کو. پکم کال چې آقا وفات کیږي آگاهی په شوې ده او نبی ته ویل کیږي چې ستا وفات دی. نو آقا کریم صلی الله علیه وسلم په دې کال یو ځل قرآن کریم نه بلکې 2 ځل جبریل سره دور کړی دی او قرآن ورته تیر کړی دی. په آخري کال 2 ځل دور د قرآن کړی. نو چې بل کار نه کوي او صرف قرآن وی او دور کوي نو یاد ساته دا میاشت د عبادت ده، تم خپل ځان قرآن ته وقف کړه. افضل عبادت، غوره عبادت، اعلی عبادت، کربها ذکرونو کې افضل ذکر هغه ذکر د قرآن دی چې انسان د قرآن تلاوت کوي. نو قرآن لولا پدې شپو ورځو کې او قرآن کریم آقا صرف جبریل ته نه دی اړولی چې رمضان براغې نو د شپې تراوو کې قرآن ویلو، قیام اللیل کې قرآن ویلو، عام روټین کې قرآن ویلو، درس د قرآن کولو، قرآن کریم ماحول عام شوی. دویم کار کله بچه رمضان راوی نو خوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کالریح المرسلہ صدقات او خیراتنا اب دباد سبا پرد کول. دولت خو اسی مکانو پریفو خو چکل با رمضان راغی نو بیا به هر دم هر لحظه چلاس کې سر اغلل یو سیکنڈ ته نه پریخول هر چاته د آقا علیه السلام خیراتونه نو دای دویم اهم کار کړی. حدیث کې راځي کالریح المرسل صدقات او خیراتونه دومره چې د مدینه یو کور ته د آقا فیضان رسیدو. ستادم چې دا اثر د جبریل د ملاقات. حدیث کې راځي آقا کریم جبریل ته وایي جبریل مال خو رمضان کې هر ورځ راځي او ستا په برکت او راتګ سره زما صحابه امتیان تا نه فیضان اخلي، ستا انوارات اخلي. جبریل زه چې کله دنیا نه لاړ شم ستا راتګ نه به زما امت محروم شي، په دې باندې خفګان راځي. جناب جبریل ورته وویل یا رسول الله خفګان خبره نه ده، اوس هره شپه ستا په برکت تا دپاره راځم، ستا امتیان به قیامت پورې په رمضان میاشت کې یو شپه هر ځل هر کال ما ویني زه به دې ځمکې ته راکوزېږم او زما فیضان به دې ته عام کېږي. اوس هم په رمضان کې یو شپه جناب جبریل راکوزېږي، هغې ته شب قدر وایي.
د زرو میاشتو نه بهتره ده څه د پاسه 83 کالو عبادت شو چې په دې شپه کې ته ناست یې او تلاوت کې، ته ناست یې او عبادت کې، ته ناست یې او ذکر کې، ته ناست یې او په مونځ کې مصروف یې. د جبریل آمد تا دپاره دومره فیضان. نو آقا کریم صلی الله علیه وسلم صدقات کو. او دریم کار آه و بکا، جڑا و دعا، دا دا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیور. اسم آقا کریم دعا کئی او جڑا کئی. صحابہ کرام وی چھ رمضان بشو بس چشمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہر ٹیم چمون کا تکوف کو باندے بنن، ہر ٹیم بپا کی دوخ کو اثر. کم پیغمبر چھ بخلے، کم پیغمبر چھ نور و دپارا دا بخلے سامان دے، کم چھ رحمت دے، کم چھ تمام کائنات دپارا فیضان دے. اغا پیغمبر، اغا محبوب ہستی دا اللہ دا یری دمر جائے. نو دا میاش دا آہو بکاو دا جڑا دا دری اعمال آقا کریم سپیشلی پخاص طور باندے رمضان کی کڑی. دا رمضان روجے توئی دیکھ روجے یو میاش دا وڑا روجہ دا او دا غٹ روجے پریکٹس دے. تو خبر پوچھو دا وڑا روجہ دا او دا غٹ روجے پریکٹس دے. روجہ چاہتا ہوئی سنچ پروردگار منکڑے غیر منش. روجہ کی راتویل روٹائے مخور بس نخرو، ہو بمسکا بس نسکو، بی بی تنیز دیکت مکوا بس نکو، تا منکو منگا منشو. اس محکی وی لعلکم تتقون، دی دا پارا چیتا سو منشیو پریزگار شی. دا یو میاش پریکٹسو کا اغلوی روجہ اغا کامل طریقے سرا تر لحد و رسوا. تپوس والا وی لوی روجہ ستا وی چکل بالغ شے دا اغا ورزن شروع شوا دا مرد اخیری سلگئی پورے پا دے طول عمر کے چرب دا کم کار نہ من کڑے اغا کار نہ من شے دا لوی روجہ تا تا نصیب شوا. او چلوی روجہ دے تر سرکا نو چستر گے پٹے کے دا روجہ با درب پا دیدار باندے ماتے. دا دے روجہ ماتول بیا دا اللہ پا دیدار. وڑا روجہ با پا کجورا ماتا کی، وڑا روجہ با پا اوبو ماتا کی، وڑا روجہ با درب پا نور و نعمتونو ماتا کی. کلچ غٹ روجہ دیوی او پا خیر باندے ارسے یعنی دو گناہونو نا چھ بالغ شوے منشے تر خیری سلگئے تر مرگ پورے رب منکڑے او تمنشوے. دا یوگدو غٹ روجہ دا رب پا دیدار باندے بیدر باندے رب ماتے. لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام. دا نقطے یاد کا من پتا سو باندے روجہ فرض کڑے دا کما کتب علی الذین من قبلکم تا سنمخ کے خلقو باندے فرض وا. لعلکم تتقون صدا پارا چتا سلوی روجہ در سرکے چھ پریزگار شے. دا پریکٹس مونگ سپیشلی درکو آئندہ زمانہ کے دا دی پریکٹس اثر بوئی نہیں اغدا چھ باقی عمرم دا حرامو نتا منشے، دا ناکارو نا منشے، دا بدو کارونو نا منشے. اغا عمر دا پارزان تیار کے چت کم عمر نہ ختم دن کے دیولا متنائی. نو دامیاش دا روجے سباب بلورش شروع کی. یاد ساتا دا لحظے گرے ضائع نکی، دا سکنڈو نہ ضائع نکی. چھ ضائع دے کا حقیقت کی محروم ہے.
آقا کریم فرمائی برباد دے پا حقیقت کے اگا سڑے چے بخنے انشی اور رمضان بھی دیر دے رمضان کے زان دا پارا شیڈول جوڑ کا زان دا پارا یو کالم جوڑ کا سوچ پکیو کا چه دا سے ورس تیرہ نشی چه تا تکبیر اولانی کر دا سے ورس پتا باندے تیرہ نشی چه ستا جبا پا ذکر باندے ترنی پاتی شو دا سے ورس دے تیرہ نشی چه ستا عمل نامہ کی تلاوت لی دا سے ورس دے پتا تیرہ نشی چه تا پاکی صدقہ نہیں کری 10 روپے دے ولی نہیں بیانے کا پیسے روزانہ 100 روپے 0 روپے دا ہر چا وس دے دا خپل وس مطابق چه دا سے ورز را نشی پا دے دیر شو رزو کے چه تا پا کی صدقہ نہیں کری دا سے ورز پتا باندے را نشی چه تا پا کی تحجد نہیں کری اسم ناستی پیشمنی تا نو چه ناستی او یا نن سبا خوشپی اگدی دی نو نیم گھنٹا مخ کے پو وخ مخ کے پاسا دا پیشمنی نوڑان دے کم از کم 4 رکعت تہجد مخام مس پسی موہمن دے خوراک دم کڑے دے مستم راغلے 8 رکعت شپگ رکعتا چتا نوابین خطا نوش مازیگر تا اسم رازے مازیگر نوڑان دے دا خبرو نا بہتر ادا دا چا 4 رکعت ادا کے دا 4 رکعت دا مازیگر نوڑان دے چا دا پاتی نوش ماسخوتن منس پسے چا 4 رکعت نوافل دا خطا نشی چاشت و اشراق کبھی خیے نو باید چه دا ادا کے او کنی چه کار لزے نو کار لخلص بجو کے ہر کس پاسی لسنمو کے ہر کس پاسی یا کم علکان او کم مشران سرکار سردی اخو وقتی زی چه دا کور نوزی چه 4 رکعت آدھا دے اشراف و پرمننٹ ٹیم کو نشتا چه بس دا ٹیم دے بل ٹیم نکی گی چنور روختو تر زوال پوری طول ٹیم دے اشراق و چاشت کوا ذہن بیکار کئی کنا کی چدان نوافل دن خطا نش روزانہ خپل جن گورا او غٹ کار فرض کار موبیل تا پیکج پرے دے 1000 ہاں عبادات 1000 ہاں تہجدنا 1000 ہاں تلاوتنا 1000 ہاں تکبیر اولا دا موبیل دا پیکج یو نظر چه دی پا سکرین باندے پریوتو دا ٹول پو بولا ہوگی نو خپل عبادت بچ کا خلق پیسے گٹی خو اغب یا بچ کئی ہنر دا دے چه پیسے ہو گٹی او بچے گی دا ہنر نہ دے چه پیسے ہو گٹی او سراسر تاوان نو ہنر دا چه عملو کا خو چه ضائع نکے کدا دا نزائع شو لوے تاوان دے روجہ کے عظمو کا عہدو کا چه موبائل تبزد طلاق مغلظ ورکوم لاس بم نورو موبائل نبزد زان پڑا نزد پیکیج باورتنکو سورز بما نفس مجبوری پزور براتوی چند دا فیدم دا پکی دام دا موبائل طول فیدو باندی زو تکانی تکم دی موبائل نزان پڑا ڈکو واللہ چاچ دا موبائل نزان پڑا ڈکو رمضان کے حقیقت کے دا دے کس رمضان او گرزے دو بس رمضان دا دی سڑی دے چا سر چه موبائل او چا سر چه دا موبائل ہو دا پیکیج وی دا موبائل استعمالو اگر دی خواد و رز سوچ کم نراولی ذہن کے راولا چه دے برباد دے رمضان دنوم دا سلا
موبایل د هزارها ګناهونو بنیاد دی. موبایل د اسلام او د مسلمان د فکر دشمن دی. موبایل د اسلام د شیطان نورانی جال دی. تاسو اوریدلی دي کنه؟ اوریدلی دي نورانی جالونه شیطان سره شته؟ دی نورانی جال دی. یاره جی په دې کې خو موږ بیانونه وکړو، په دې کې خو موږ دا کوو، دا نورانی جال دی. یو بیان اورې خو زر پکې پلیتیا دي. نو موبایل پرېږده، دا اصل خبره ده. مخکې به مونږ ویل په لاره چې روانې زنانو ته مه ګوره ځکه ټول نور ختمی. اوس دا خبرې تللی دي، زنانو ته کتل دا به کېږي نه. موبایل کولو کا هزارها ناکار و فحاش څیزونه په نظر راځي. نور به کوم ځای پاتې شي؟ د زړه نورانیت به چېرته پاتې شي؟ مخ او زړه شریک زمونږ تور شو او د الله نه لرې شو، د عبادتونو لذت کم شو. نو خدا را زمونږ در باندې رمضان پرزونه ده. دا واز او نصیحت نه دی، دا د ورورولۍ خپل منځ کې خبرې دي. دا نه چې ما بیان واورېدو او مفتی صاحب ښې خبرې وکړي الله دې عمل راکړي. نه، عمل قدر نه کې تباه کېږي، بربادېږي. عمل الله اسم ورکوي، خو والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. دا عمل توفیق بالی درکم چې زما په طرف خواري خو کې، زما په طرف باندې املا خو تړي، زما د پاره خو را روان شي، زما د پاره خو لږه ګناه پرېږدي، زما په لار باندې خو قدم کېږدي. نو چې زما لاره کې د قدم نه دی ښه او وی توفیق دی الله درکړي، دوکه پاتې شوې او برباد شوې، دې کس ته کلم توفیق نه ملاوي. نو زما خبرې د ورورولۍ خبرې دي. تاسو په دې سوچ وکړو دا ورځې ضایع نه کې ماشوم نه وي. دا بیان ماشومانو ته نه، ځکه ماشوم مرفوع القلم دی. هغه چې هره ګناه کوي ګناه نه ده، هغه معصوم دی. زما تاسو سره خبرې دي، د مشرانو سره. نو په دې به فکر کې، په دې باندې به کار شروع کې. که کار شروع نه کړي نو پلار د ترننه ژوندی دی او هغه 300 کاله مخکې چې د کوم نیکه و هغه هم ژوندی دی. تاسو سره ګرځي را ګرځي او روټۍ خوري او مزې کوي. نو تم که داسې ژوندی پاتې کېدی شي نو بلکل څه مه کوه. او که نه وی چې پلار نیکه مې خاورو ته تللی دي نو کاکا سبا ستا نمبر دی. دا د که ذهن مني او که نه مني. نو خدا را دې ورځې ته د تیارۍ میاشت را روانه ده. عزم وکړه، خپلم تقوادار شه، اهل و عیال تم د شریعت لار وښایه، درس و تدریس علماو سرم کېنه. زمونږ اکابر لیکي په رمضان کې علماو سره ربط کلک کوي. وایي څنګه په چړۍ باندې ریلګاډی خیږي، یو انجن مخکې وي خو څوک چې کویټې طرف ته تللی دی نو هلته یو انجن بیا شاته لګي. یو ریلګاډی ډبل انجنو باندې خیږي. نو یو د رمضان خپله تقوا ده چې هغه سړی اختیار کړي، او یو د علماو مجلس کې کښېني، دا دویم انجن انسان ته ولګي، رب کائنات ته تیزۍ سره قریب کړي، د الله انوارات او برکاتو یې مستحق کړي. نو خوش قسمته یې تاسو زمونږ مسجد کې درس وي او داسې بېشمار علما درسونه کوي. خپل درسونه او د علماو صحبتونه پرېږدئ. رمضان کې علماو سره کېنه چې هر لحظه او هر دم ستا په زړه کې هغه یاد د مولا تازه کوي او تا ته شاباس درکوي، تا ته مخکې د تګ لاره ښیي. انشاءالله دا رمضان چې تا په دې طریقو باندې تیر کو، رمضان به د صرف رمضان حد پورې نه بلکې دا رمضان به د را روان کاله پورې تمام ګناهونو نه کرکه پیدا کړي. نو رب دې موږ ته د دې مقدسې میاشتې احترام نصیب کړي، په دې کې د صحیح عبادت توفیق راکړي،
تکبیر اولاد خدای موږ نه خطا کوي. واخر دعوانا ان الحمدلله.